السلام علیکم ګرانو کتونکو ته فصل مرغزي چرسدا جرنالست نورنا تاسو ته خطیب حجی فضل الهی را سره موجود دی چې 84 کینډیډیټ وو هغه سره خبرې اترې کوو. سب ویل غواړي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. سب ویل غواړي خپل کارکونانو ته جیت مبارکي درکړو. تم چرسدا جرنالست الله پاک شکر ادا کوو او بیا د خپل عوام او بل چې کوم مونږ وخت تیر کړی په خپل علاقه کې د الله په حکم سره مونږ ټیک ټاک کار کړی دی. مونږ کار کړی دی په ایماندارۍ سره هم کړی دی، په اخلاص سره هم کړی دی. که هغه د ما دړه حل کوه که نه وي الحمدلله ښه په اخلاص په ایماندارۍ شکر دی کار کړی دی. ټول عوام ما سره او تا خو تاسو ته بل چینل هم شو ما تاسو ته الیکشن شروع کې ویلي چې انشاءالله تعالی په 9 تاریخ به تاسو راځئ او الله به خیر کړي. هېڅ مسله به نه وي ځکه چې هر چا ته د خپل ځان د عوام د هر څه پته وي که نه. نو الحمدلله ډېر د الله کرم دی او د ما سره عوام په هر مشکل کې ولاړ دي. که تاسو به کله په ما باندې یو جهان اف آی آرونه نو هغه ټایم که زه خپل کلي ته راغلم نو هغه ټایم په نیمه ګنټه کې دننه تاریخي یو جلسه وشو. تاسو ته هغه معلومه ده چې څومره بیا هر چا ته پې تکلیف هم رسېدلی. خو بهرحال مونږ خو دا ایمان دی چې د ملک پاکستان د اسلام قلعه ده، جنت ټکړه ده. د دې لپاره قرباني ورکول دا مونږ خپل فرض ګڼو. څنګه چې زما قاید د امت مسلمه لیډر نن د الله او د الله د نبي په عشق کې په جیل کې پروت دی نو دا مونږ بالکل هغه اسپایان او مونږ هغه یوه خبره خوله چې څوک لا اله الا الله وایي غلامان آزاد شي او مونږ ښه په جار باندې د خپل ملک د اسلام دفاع به کوو. چې هر څومره د یهودو نصارا مونږ باندې زور راځي یا د هغوی جنټان مونږ نه راتاویږي زمونږ په دې خبر هېڅ پروا نه راځي. په خپله خبره به ولاړ یو انشاءالله تر مرګه به ولاړ یو. کارکونانو نه خوشحاله یې خپل کارکونانو نه خوشحاله یې خپل خپل کارکنان چې دي که نه هغه زما خپل مشران سپینګري په ما ګران دي، خپل علاقې بیا خپل کارکنان زما د بچو په شان دي او موږ سره ډېر په ایماندارۍ باندې مینه کوي. په هر ټایم په هر وخت سخوا کې ما تاسو ته ویلې چې موږ سره ښه په ایماندارۍ باندې اخلاص باندې مینه کړې ده. الحمدلله بالکل هغه خوشحاله دي، هغه ما نه خوشحاله دي، هغه نه خوشحاله. تاسو ته خدای موقع درکړي انشاءالله علاقې د پر خدمت خو باسې کوئ. چې کم ما کارونه راوستي وو که نه کړي وو ما هغه دا 2 کاله چې کم پاکستان ډمډول پارټي وه هغوی ټول کارونه 80% کار د ما شوي دی. لکه روډونه ما جوړ کړي داسې پادرخانې کې مسجدۍ کې دي دا کږوله کې نور داسې علاقو کې چې هغې باندې صرف 20% کار پاتې و 20% چې دی هغه دی پی ډي ایم ونه کړی شو. چې کوم خپل کارونه زما انګوین سکیم روان دي شارټ چې عام وشي نو د دې علاقې لپاره ډېره وي. صحیح دی، ډېره مننه.